अस्सलाम वालेकुम। नन چې زمونږ کوم ټاپک دی نو هغه دی ټیکنیکس یوز ان سیل بایولوژي. په دې کې چې کوم دی مونږ یو ټیکنیک ویل هغه مونږ سم مایکروسکوپي او نن به چې کوم دی مونږ دا نور ټیکنیکس وایو کوم چې مونږ سم په سیل بایولوژي کې چې کوم دی نو استعمالېږي د سیل سټډي لپاره یا چې کوم دی د مونږه بایولوژیکل ټیکنیکس چې کوم دی نو هم ویل شو. نو باندې چې کوم ټیکنیکس په مونږ سره راځي نو هغه مایکروسکوپي او چې هغه چې کوم دی مونږ پرون ډیټیل سره ویلو او نن به چې کوم دی مونږ دا نور ټیکنیکس د سیل بایولوژي وایو. نو دویم نمبر چې کوم ټیکنیکس ته پکې مونږ سره هغه مونږ خره دی سټینینګ. نو سټینینګ مونږ لکم ټیکنیکس ګورو نو باندې خو ته وپېژنه چې دا سټین څه ته وایي. ګوره سټین دې ته وایي که نه په کپړو باندې ستا داغ پروزي که نه داغ نو دا داغ چې کوم دی تا ته ښکاري. ولې تا ته دا داغ ښکاري؟ ځکه چې هغه داغ کلر چې کوم دی هغه بدلي ستا د کپړو نه. فرض که ستا کپړو چې کوم دی سپین رنګ دی د دې دپاس چې کوم دی نو ودي یا تور یا بل رنګه چې کوم دی داغ پروزي د هغې چې کوم دی نو پته لګي چې وګوره دا دې باندې داغ لګېدلی دی. دې داغ ته څه وایي؟ دې ته چې کوم دی نو سټین وایي. نو سټینینګ څه ته وایي؟ نو ګوره د سټینینګ چې کوم دی نو ساده مطلب دا دی که نه چې دې کې چې کوم دی مونږ د سیل مختلفو حصو ته چې کوم دی نو رنګونه ورکوو دا داغونه ورته ورکوو مختلف قسمه رنګونه ورله ورکوو چې هغې سره چې کوم دی نو مونږ د سیل سټډي چې کوم دی نو وکړو. نو ګوره دې کې څه چل کېږي؟ اټ از د ایډیشن اف ا کیمیکل ریجنټس. په دې کې چې کوم دی مونږ اضافه کوو د کیمیکل ریجنټس داسې کیمیکل مواد اضافه پکې مونږ کوو to a specimen. د سپیسیمن دپاره سپیسیمن څه ته وایي؟ سپیسیمن هغه څیز ته وایي که نه چې هغه مونږ په مایکروسکوپ باندې سټډي کوو. ګوره فرض که مونږ چې کوم دی یو سیل راغستی دی او هغه مونږ په مایکروسکوپ باندې سټډي کوو نو دا سیل مونږ سره څه شی دی؟ دا چې کوم دی نو مونږ سره یو سپیسیمن دی. نو د سپیسیمن سره مطلب د سیل سره چې کوم دی مونږ داسې کیمیکل مواد چې کوم دی نو یو ځای کوو چې هغه په دې سیل باندې اثر وکړي. نو کم قسمه کیمیکل مواد به ورسره یو ځای کوو کم کیمیکل ریجنټ ور سره چې کوم دی نو مونږ یو ځای کوو د هغې اضافه به چې کوم دی مونږ د سیل سره کوو چې هغه چې کوم دی د سیل له کلر ورکړي. څه دپاره؟ چې مونږ دا سیل چې کوم دی نو صحیح طریقې سره چې کوم دی نو بیا سټډي کړو. ګوره تاسو ته ما ویلو دا سیل چې کوم دی دا مونږ ټرانسپیرنټ دی د دې نه چې کوم دی نو رڼا آر پار وځي. نو مطلب دا دی که مونږ سره د سیل د حصو ته چې کوم دی رنګونه نه ورکوو د سیل د حصې چې کوم دی دا مونږ سره یو شاني نو بیا به چې کوم دی د دې مطالعه کول د دې سټډي کول هغه به چې کوم دی نو مونږ ته ګراني. نو په دې وجه باندې چې کوم دی مونږ د سیل مختلفو حصو ته چې کوم دی رنګونه ورکوو چې مونږ د سیل مختلفې حصې چې کوم دی نو صحیح طریقې سره چې کوم دی سټډي کړو. که فرض که ته چې کوم دی نو رایبوسوم سټډي کې لایسوسوم سټډي کې انډوپلازمیک ریټیکولم وغیره سټډي کې دا د سیل مختلف حصې دي که نه نو دا به ته هله سټډي کولی شي چې ته چې کوم دی دې له بیل بیل رنګ ورکړي. نو هغه بیل بیل رنګ ورکول ده چې کوم دی مونږ څه وایو هغې ته چې کوم دی نو مونږ سټینینګ وایو. نو د سټینینګ ساده مطلب دا دی چې په دې کې مونږ د سیل مختلفو حصو ته چې کوم دی رنګونه ورکوو چې د هغې په ذریعه باندې چې کوم دی مونږ دا سیل صحیح طریقې سره چې کوم دی نو سټډي کړو. نو دویم چې کوم ټیکنیکس نو هغه مونږ خصو سټینینګ مطلب د سیل مختلفو حصو ته چې کوم دی نو رنګونه ورکول. بیا په دې کې مونږ راځي چې کوم دی نو پرمننټ سټینډ. اوس پرمننټ سټینډ څه مطلب دی؟ نو پرمننټ سټینډ مطلب دا دی که نه چې په دې کې مونږ د سیل حصو ته چې کوم دی کلر ورکوو خو کلر ورته چې کوم دی داسې کلر مونږ ورکوو چې هغه لږ د ډېر وخت لپاره چې کوم دی داسې کلر چې کوم دی مونږ د سیل حصو ته ورکوو چې هغه چې کوم دی د ډېر وخت لپاره یې نو هغې ته مونږ پرمننټ سټینډ وایو. بل چې کوم دی هغه مونږ دی ټیمپورري سټینډ. ټیمپورري سټینډ څه ته وایي؟ نو دا هم چې کوم دی نو مونږ سیل حصو ته چې کوم دی کلر ورکوو خو هغه کلر چې کوم دی نو هغه د لږ وخت لپاره دغه شان پکې مونږ چې کوم دی نو وایټر سټینډ راځي. اوس وایټر سټینډ پکې مونږ د کوم یو سټینډ دی؟ نو ګوره ټو سټین د لیوینګ ټیشو ویداوټ ډیمیجینګ دیم. په دې کې چې کوم دی نو مونږ سټین کلر چې کوم دی نو ورکوو لیوینګ ټیشو جاندار ټیشو ته. اوس ټیشو چې کوم دی نو څه ته وایي؟ نو ټیشو دې ته وایي که نه چې کله یو شان سیل چې کوم دی نو مونږ سره یو ځای شي نو هغه مونږ سره ټیشو جوړوي. د ګروپ اف سیم سیلز چې کله مونږ یو شان سیل سره یو ځای شي نو هغه مونږ سره ټیشو جوړوي. نو په وایټر سټین کې چې کوم دی نو مونږ کلر ورکوو د ټیشوز ته مطلب د سیلز ته without damaging them چې د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو مونږ سره دا سیلز یا لا ټیشوز چې کوم دی نو دا مونږ سره ډیمیج نه شي خراب نه شي مړه نه شي. نو وایټر سټینډ مطلب دا دی چې په دې کې چې کوم دی مونږ ټیشوز ته رنګ ورکوو کلر ورته ورکوو خو هغې سره چې کوم دی نو هغه ټیشوز خرابېږي نه ډیمیج کېږي ورسره نه مړه کېږي ورسره نه دې ته چې کوم دی نو وایټر سټینډ وایي. او دغه شان چې کوم دی نو لومبنی چې مونږ سره کوم سټینډ راځي نو هغه مونږ چې کوم دی نو پرنسپل سټینډ دی او د پرنسپل سټینډ نه بعد چې مونږ کوم سټینډ استعمالوو نو هغه چې کوم دی نو مونږ سره کاونټر سټینډ دی. نو دا شو مونږ سره سټینینګ دویم نمبر ټیکنیکس. بل دریم نمبر چې کوم دی نو هغه مونږ دی سنټریفیوګیشن. نو اوس سنټریفیوګیشن مونږ سره کوم یو ټیکنیکس دی چې دې په ذریعه باندې چې کوم دی نو مونږ سیل سټډي کوو. په دې کې مونږ څه چل کوو؟ دې ته چې کوم دی نو سیل فرکشنیشن چې کوم دی نو هم ویلی شي. دا مونږ سره لپاره استعمالوو used to separate چې جدا کو different parts of the cell مختلفې حصې د سیل through centrifuge. سنټریفیوج چې کوم دی دا مونږ ته یو مشین دی چې سنټریفیوج مشین په ذریعه باندې چې کوم دی نو مونږ مختلفې حصې د سیل چې کوم دی نو هغه د یو بل نه جدا کړو. لکه ګوره فرض کا
رایبوسوم شو، لایسوسوم شو، انډوپلازمیک ریټیکولم وغیره دي کنه، چې ته غواړې چې زه دا یو حصه بیا لکم، دا یو حصه بیا راوالم، دا یو حصه بیا راوالم، نو هغه به چې کوم دی د کم ټیکنیکس په ذریعه باندې چې کوم دی نو بیا هغه به چې کوم دی ته د سنټریفیوګیشن ټیکنیکس په ذریعه باندې چې کوم دی نو بیا او دا په څه باندې ډیپینډ ساتي دا سنټریفیوګیشن، دا چې کوم دی نو په سایز باندې ډیپینډ ساتي او په ډینسټي باندې ډیپینډ ساتي. نو تا ول چې کوم دی ډینسټي وپېژنه چې ډینسټي څه ته وایي. فرض کړه تا چې کوم دی نو یو طرف ته کاڼی راواغسته، داسې وړوکی غوندې کاڼی راواغسته، او بل طرف ته چې کوم دی تا یو پاپوس راواغسته، ترې کاڼي سایز چې کوم دی وړوکی دی او ترې پاپوس دا کوم چې سپنج دی د دې سایز غټ دی، خو که ته وزن ته وګورې دا کاڼی به دروني او دا سپنج به چې کوم دی دا به سپک وي. چې دا کاڼی دروند دی د دې ډینسټي چې کوم دی مونږ زیاته ده، او چې دا سپنج سپک دی د دې ډینسټي مونږ څه کمه ده، نو ډینسټي دې ته ویلی شي. نو دا سنټریفیوګیشن چې کله مونږ کوو نو دا په څه باندې ډیپینډ ساتي، د سیل په سایز باندې او په ډینسټي باندې ډیپینډ ساتي. لکه ګوره تاسو زه یو مثال درکړم که نه، تاسو یو لیپ راواغسته، یو پاڼه مو چې کوم دی هغه راواغسته او هغه تاسو ګرن کړه، ګرن مطلب اوموچا کوله، چکنی مو ته جوړه کړه، صحیح ده. هغه تاسو چې کوم دی نو لنګړی کې اوټه کوله او چکنی مو کړه څه شی هغه پاڼه، او بیا مو چې کوم دی نو هغه هوموجینیټ کړه. هوموجینیټ مطلب دا ده که نه چې اوبو کې مو حل کړه، کومه چکنی مو چې وکړه نو هغه چې کوم دی بیا تاسو اوبو کې حل کړه او بیا مو چې کوم دی نو یو ټیوب کې واچوله او بیا مو چې کوم دی د هغې سنټریفیوګیشن وکړو. لکه څنګه فرض کړه دا چې کوم دی نو دا مونږ ښه یو ټیوب شو، دا مونږ ښه یو ټیوب شو، دا مونږ ښه ټیوب شو، او مونږ چې دا کومه پاڼه راغستې وه لیف، دا مونږ چې کوم دی اوچه کوله او بیا مو پکې چې کوم دی نو اوبه ګډې کړې، دا چې کوم دی نو مونږ دې کې داسې واچوله، دا چکني چې کوم دی دا پکې مونږ داسې واچوله. چې دا چکني پکې مونږ واچوله نو چونکې مونږ خو هغې کې اوبه ګډې کړې وې، اوبه او هغه چکني مو یو بل سره چې کوم دی نو ګډه کړې وه، نو په دې کې داسې چل وشي چې دې کې څه مواد چې کوم دی نو هغه داسې کیني، دې ویښ کې چې کوم دی کیني. نو دا کوم مواد چې مونږ دې ویښ کې کېناستل دې ته څه وایي؟ دې ته چې کوم دی نو پریسیپیټیټ ویلی شي، پریسیپیټیټ. دا کوم مواد چې ویښ کې کېناستل نو دې ته څه ویلی شي؟ دې ته پریسیپیټیټ ویلی شي. او دا ولې ویښ کې کېناستل؟ نو مونږ دلته کې ووایو چې دا په څه باندې ډیپینډ ساتي؟ په سایز باندې او ډینسټي باندې. د دې چې ډینسټي زیاته وه نو په دې وجه باندې چې کوم دی دا ویښ کې کېناستل، او دا کوم مواد چې بره دي د دې چې کوم دی نو ډینسټي لږه وه نو په دې وجه باندې چې کوم دی نو دا بره دي، دا چې کوم دی نو ویښ کې کېناستل، او دې ته چې کوم دی څه ویلی شي؟ سوپرنیننټ. سوپرنیننټ دا کوم مواد چې کېناستل د چا چې ډینسټي کمه وه نو هغه مونږ چې کوم دی داسې بره راغلل، دې ته څه ویل شي؟ دې ته چې کوم دی نو سوپرنیننټ ویلی شي. نو وګوره دا مواد چې کوم دی دا مونږ سره جدا شو، چې کومه ډینسټي چې کوم دی نو هغه کمه وه نو هغه بره پاتې شو، او چې کومه ډینسټي سیوا وه نو هغه چې کوم دی نو مونږ سره ویښ کې کېناستل. نو په دې وجه باندې مونږ وایو چې سنټریفیوګیشن په ذریعه باندې مونږ څه کوو؟ د سیل چې کوم دی نو مختلفې حصې چې کوم دی نو هغه مونږ جدا کوو. نو دغه شان دا کوم چې ښکته ویښ کې کېناستل نو دا خو ته دی لر کړي او بیا ته د نورو چې کوم دی نو بیا سنټریفیوګیشن کوي، دغه شان چې کوم دی نو ګول تاوی چکر یې ور کوي، او بیا دغه شان چې کوم دی کوم ویښ کې کیني او هغه ته جدا کوي. نو دغه شان چې کوم دی دی د سیل مختلفې حصې چې کوم دی نو جدا کوي. که تاسو ته یو بل مثال درکړم که نه، ساده مثال، یو خو ګوره واشنګ ماشین خلک چې پکې زړوکي وینځي، بل هغې سره چې کوم ماشین نو په هغې کې خلک زړوکي اوچایي. نو دا زړوکي پکې څنګه اوچېږي؟ هغې کې چې کوم دی دننه داسې ټیوب غوندې لګېدلی که نه، لکه دا کنډول غوندې نه ښکته نه چې کوم دی داسې کنډول غوندې، او بیا اړخ ته ورته چې کوم دی جال غوندې لګېدلی، یا مطلب هغې کې سوري جال غوندې ورته ته ویلی شي. نو په هغې ټیوب کې چې کوم دی نو مونږ جامې وغورځو لوندې، چای کې مونږ جامې وغورځو نو هغه چې کوم دی نو چکر شروع کي، هغه چې کوم دی نو ډېر تیزۍ سره چې کوم دی تاویږي، چې ډېر تیزۍ سره تاویږي د هغې سورو په ذریعه باندې څه کېږي؟ هغې نه چې کوم دی نو هغه اوبه بار ته وځي او جامې چې کوم دی صرف هغې کې پاتې شي. نو وګوره د دې په ذریعه باندې چې کوم دی نو مونږ اوبه او جامې دا چې کوم دی د یو بل نه بیلې کړې. نو دغه کار د سنټریفیوګیشن هم دی. د سنټریفیوګیشن په ذریعه باندې چې کوم دی نو مونږ د سیل مختلفې حصې چې کوم دی نو هغه مونږ بیلو. نو دا شو مونږ دریم نمبر پارټ سنټریفیوګیشن، چې د دې په ذریعه باندې چې کوم دی نو مونږ د سیل مختلفې حصې چې کوم دی مونږ بیلو. او تاسو ته ما وایي چې په څه باندې ډیپینډ ساتي؟ په سایز باندې او په ډینسټي باندې. دا بل مثال مې دلته درکړه. اوس څلورم نمبر چې کوم مونږ هڅه ټیکنیکس دی چې مونږ یې په سیل بایولوژي کې استعمالو نو هغه مونږ هڅه دی کروماټوګرافي. اوس کروماټوګرافي مونږ هڅه کوم یو ټیکنیکس دی، په دې کې مونږ څه چل کوو؟ دا مونږ استعمالو ټو سیپریټ، چې جدا کو کمپوننټس یا مالیکیول آف دی سولوشن،
چې کم کمپوننټ یا مالیکیول دی مونږ د هغې چې کم سلوشن دی هغه چې کوم دی نو جدا کول نو هغې دپاره مونږ کم ټکنیکس استعمالو هغې دپاره چې کوم دی نو مونږ کرومټوګرافي ټکنیکس چې کوم دی استعمالو او دا په څه باندې ډیپینډ ساتي دا هم په ډینسټي باندې ډیپینډ ساتي تاسو ته ما ووایي چې ډینسټي څه ته وایي او دغه شان مالیکیولر ماس باندې ډیپینډ ساتي چې د مالیکیول چې کوم دی نو څومره ماس دی لکه مثلا ګوره دا چې کوم دی نو مونږ څه یو بیکر شو صحیح ده دا مونږ یو بیکر شو په دې کې چې کوم دی نو مونږ سلوشن واچول د مالیکیولو صحیح ده دلته کې دا مونږ سلوشن واچول بیا په دې کې چې کوم دی نو مونږ دلته کې یو پیپر کیدو داسې چې د سلوشن سره داسې د پیپر ته چې کوم دی نو مونږ څه نوم وایو کرومټوګراف پیپر کرومټوګراف پیپر دې پیپر ته چې کوم دی نو مونږ څه نوم وایو دې ته چې کوم دی نو مونږ کرومټوګراف پیپر نوم اخلو نو دې کې داسې چلو شي که نه چې دې لکه مونږ هسه چې کوم دی نو داسې دوه فیزې دي که نه دا مونږ بیکر د صحیح ده دا پکې مونږ چې کوم دی نو سلوشن دي نو دې پیپر ته کوم نوم وایي کرومټوګراف پیپر کم چې مونږ هسه په دې بیکر کې پروت دی دا مونږ هسه یو بیکر دی صحیح ده دا مونږ هسه یو بیکر دی په هغې کې چې مونږ کم پیپر پروت دی نو هغه مونږ هسه کرومټوګراف پیپر دی او ښکته پکې مونږ سلوشن پراته دي نو اوس ګوره سلوشن د څه نه جوړ دی دا چې کوم دی نو د سلوټ نه او د سالوینټ نه جوړ دی نو چونکې سالوینټ خو په بره باندې ځي چې کله سالوینټ په بره باندې ځي نو په دې سلوشن کې خو سالوینټ دی که نه نو دا ځان سره چې کوم دی نو په دې سلوشن کې چې کوم مالیکیول دی هغه چې کوم دی هم ځان سره په بره باندې وړي داسې دې کې چې کوم دی دا سلوشن داسې په بره باندې راځي په بره باندې داسې راځي صحیح ده په بره باندې دا کم ځای کې چې دا سلوشن بره ځای ته راوخېږي دې ته چې کوم دی څه ویلی شي دې ته چې کوم دی ویلی شي موبایل پیز دا کم سلوشن چې دلته بره راوخته نه دې ته چې کوم دی څه ویلی شي دې ته ویلی شي موبایل پیز موبایل مطلب دی حرکت مومنټ نو ګوره دې سلوشن چې کوم دی نو مونږ سره مومنټ وکړه دلته بره راوختل نو دې ځای ته چې کوم دی مونږ څه وایو دې ته چې کوم دی مونږ موبایل پیز وایو او دا کم ځای ته چې نه دي راختلي په پیپر کې چې دا کم ځای ته نه دي راختلي دې ته چې کوم دی څه وایو دې ته چې کوم دی نو سټینشري پیز وایو سټینشري پیز چې کوم دی نو مونږ کم ځای ته وایو دا کم ځای ته چې کوم دی نو سلوشن چې نه دي راختلي مطلب دا ریس کړي دلته کې نو دغه شان وګوره د دې په ذریعه باندې چې کوم دی دا مالیکیولز مونږ سره جدا شو د سلوشن تاسو ته ما وایي چې په سلوشن کې چې کوم دی نو مونږ سره سلوټ او سالوینټ دی چې کله دا سالوینټ په بره باندې ځي نو په دې سلوشن کې مونږ سره چې کوم مالیکیول وي هغه دا مالیکیول چې کوم دی ځان سره په بره باندې راړي او تاسو ته ما وایي دا په څه باندې ډیپینډ ساتي دا چې کوم دی په ډینسټي باندې ډیپینډ ساتي او په مالیکیولر ماس باندې ډیپینډ ساتي نو وګوره چې ډینسټي کمه وه نو هغه چې کوم دی نو مونږ سره بره راوختل نو د دې په ذریعه باندې چې کوم دی نو دا مالیکیول چې کوم دی جدا کېږي د چا مالیکیول ته د سلوشن نو کرومټوګرافي چې کوم دی مونږ داسې ټکنیک چې په دې کې چې کوم دی نو مونږ دا مالیکیول د سلوشن چې کوم دی دا جدا کوو په څه باندې ډیپینډ ساتي په ډینسټي باندې او په مالیکیولر ماس باندې نو دا شو مونږ هڅه کرومټوګرافي چې مونږ یو ټکنیک شو چې مونږ یې په سیل بایولوژي کې چې کوم دی نو استعمالوو بل پنځم نمبر چې مونږ کوم ټکنیکس دی نو هغه مونږ دی ټیشو کلچر اوس ټیشو کلچر چې کوم دی نو مونږ کوم یو ټکنیکس دی چې دا مونږ په سیل بایولوژي کې استعمالوو نو دا چې کوم دی مونږ سره لپاره استعمالوو یوز دا مونږ استعمالوو ټو ګرو پلانټس چې بوټي چې کوم دی نو مونږ سره غټ شي ان ویټرو انوایرمنټ چې بوټي مونږ سره غټ شي په کوم انوایرمنټ کې ان ویټرو انوایرمنټ کې فرام دی سیل د سیل لپاره ټیشو لپاره ارګن لپاره کلیکټډ فرام دی سم پلانټس ان آرټیفیشل میډیا انډر کنډیشن نو ټیشو کلچر چې کوم دی دا مونږ داسې ټکنیکس دی چې دا مونږ په سیل بایولوژي کې استعمالوو چې په دې کې بوټي چې کوم دی مونږ سره غټېږي په انویټرو انوایرمنټ کې انویټرو انوایرمنټ مطلب دا دی که نه چې مونږ د سیل لپاره داسې انوایرمنټ جوړ کړو چې کوم انوایرمنټ چې کوم دی نو سیل ته په اونه کې ملاویږي نو دا شان انوایرمنټ چې کوم دی مونږ په لیبارټرۍ کې چې کوم دی نو سیل لپاره جوړ کړو نو د سیل لپاره چې مونږ کوم انوایرمنټ جوړ کړو په لیبارټرۍ کې نو هغې ته کم انوایرمنټ وایي هغې ته چې کوم دی نو انویټرو انوایرمنټ وایي فرض کړه تا چې کوم دی نو یو سیل راواغسته پلانټ سیل راواغسته ته لاړې او د بوټي نه دې چې کوم دی نو یو سیل راواغسته او هغه سیل ته راغله لیبارټرۍ ته چې څنګه انوایرمنټ دې سیل ته چې کوم دی په دې بوټي کې ملاویږي هغه شان انوایرمنټ چې کوم دی تا دې سیل ته په لیبارټرۍ کې جوړ کړو نو هغه انوایرمنټ ته مونږ چې کوم دی نو انویټرو انوایرمنټ وایو او بیا چې دې سیل ته څنګه خوراکه ملاویږي نیوټریشن چې ورته مونږ وایو سیل ته چې کومه خوراکه
په بوټي کې ملاويږي هغه شان خوراک ورته چې کوم ده ته په لیبارټري کې ورکې او هغه شان سیل چې کوم ده ته ساتي چې څنګه دا سیل چې کوم ده گروثینګ په بوټي کې کوي نو بیا چې دا سیل ته ساتي او ته ور خوراک ورکې نو اخره کې دا سیل چې کوم ده بیا گروثینګ شروع کی او دا بیا ډیویژن شروع کی سیل ډیویژن شروع شي چې سیل ډیویژن شروع شي دا شان چې کوم ده ډیوایډ کیږي او اخره کې یو بوټي جوړ شي کوم بوټي ته جوړ شي دا هغه ته کوم ده بیا موږ سوي ارتفیشل میډیا انډر کنډیشن مطلب دا رې چې ته په لیبارټري کې چې کوم ده بوټي جوړ کې ارتفیشل یو پلانټ جوړ کې نو دا سیل چې کوم ده بیا ډیوایډ شي او ته دینه چې کوم ده یو بوټي جوړ شي چې هغه بیا موږ په گمله کې وکړو د گملې نه بعد چې کوم ده بیا په ځمکه باندې وکړو نو ټیشو کلچر مطلب دا رې چې دا موږ چې کوم ده داسې ټیکنیکس ته چې دا موږ په سیل بایولوژي کې استعمالو چې په دې کې چې کوم ده موږ یو بوټي ارتفیشلی جوړاو ساده مطلب دا رې چې بس ته لړ شي د بوټي نه هغه چې کوم ده سیل راواله او چې څنګه سیل ته خوراک والته په بوټي کې ورته ماحولي هغه شان ماحول ورته په لیبارټري کې جوړ کې او هغه سیل چې کوم ده هغه شان اوساته او هغه سیل چې کوم ده بیا ورو غټ شي ډیویژنو کې او تعالی چې کوم ده نو بوټي جوړ شي نو یو ارتفیشل پلانټ چې کوم ده جوړ شي نو دا په کم ټیکنیکس باندې جوړيږي هغه چې کوم ده نو ټیشو کلچر وای نو دا شو مونږه د 5 نمبر ټیکنیک ټیشو کلچر چې په دې کې چې کوم ده نو مونږه ته ورته ویل شي ساده چې مونږه پکې یو ارتفیشلی بوټي جوړاو ها بل شپږم نمبر چې کوم ده هغه مونږه د الکتروفورسس اوس الکتروفورسس چې کوم ده مونږه کوم یو ټیکنیک چې دا مونږه په سیل بایولوژي کې استعمالو په دې کې مونږه دا څه کارو کو کنه یوز استعمالو ټو سپریټ چارجز اف مالیکول دې کې چې کوم ده نو مونږه د مالیکول چې کوم چارج هغه چې کوم ده مونږه جدا کا ګوره په دې کې به کنفیوز کېږي نه ګوره په سنټریفیوګیشن کې مونږه سو چې دې کې چې کوم ده مونږه د سیل مختلفي حصے چې کوم ده جدا کاو بیا په کروماتوګرافي کې چې کوم ده مونږه سو چې په دې کې چې کوم ده مونږه د مالیکول جدا کاو او چې کوم ده الکتروفورسس ده نو په دې کې چې کوم ده مونږه د مالیکول چارج چې کوم ده دا جدا کاو سپریټ کاو لکه څنګه ګوره دې کې دا څه چلو شي کنه چې دای چې کوم ده یو کنټینر راوالي دا چې کوم ده دا مونږ سره یو کنټینر شو پرس کا په دې کې چې کوم ده دوه راډای شي یو راډ به چې کوم ده دې طرف ته لګولې پرس کا دا مونږ سره بس یو کنټینر دی او بل راډ پکې چې کوم ده دې طرف ته په دې یو راډ باندې چې کوم ده نو پازیټیو چارج او په دې بل باندې چې کوم ده نو نیگیټیو چارج نو دا په کوم باندې نیگیټیو چارج په کوم راډ باندې دې ته مونږ سو وایو دې ته چې کوم ده مونږ انوډ وایو دا مونږه چې کوم ده نو انوډ دی او دا په کوم باندې پازیټیو چارج دې ته مونږ سو وایو دې ته چې کوم ده مونږه کیتوډ وایو دا مونږه سا کیتوډ دی نو تا چې کوم ده نو یو کنټینر راواغسته په هغه کې چې کوم ده تا دوه راډز کې خودل چې یو انوډ دی او بل چې کوم ده نو کیتوډ دی نو په دې کنټینر کې چې مونږه د کم چارجز دي پازیټیو او نیگیټیو په دې کې چې مونږه د پلس او ماینس چارجز دي نه بس چلو شي چې کم پلس چارجز دي نه به چې کوم ده نو مونږه د ماینس طرف ته اټریکشن مطلب انوډ طرف ته چې کوم ده نو راشي او چې کوم مونږه چې کوم ده نو نیگیټیو چارجز دي نه به چې کوم ده نو مونږه د کیتوډ طرف ته مطلب دی پازیټیو چارجز طرف ته راشي ګوره دا مونږه چې کوم ده نو په فزکس کې ویلو چې یو شان چارج چې کوم ده نو هغه څه چل کوي هغه چې کوم ده نو ریپلژن کوي او ډیفرنٹ چارج چې کوم ده نو هغه څه چل کوي هغه چې کوم ده نو اټریکشن کوي لکه ګوره प्लस प्लस चार्ज या چې کوم دی نو ماینس ماینس چارج دا چې کوم دی دا څه کوي دا مونږ څه ریپلژن کوي ریپلژن مطلب دا چې کوم دی نو یو بل نه تختی لکه ګوره تاسو به مغناطیس لیدلی که نه خلک چې کوم دی داسې یو بل پسې ولګوي نه چې کله دا پازیټیو طرف یو بل طرف ته راشي که نه نو هغه یو مغناطیس چې کوم دی ترې بل مغناطیس نه تختی ولې ځکه چې پازیټیو وي یا چې کوم نه نیگیټیو وي نو په دې وجه باندې کوم نه دا ریپلژن کوي او کنه چې کله ډیفرنٹ چارج یا چې کوم نه پلس او ماینس او یا چې کوم نه ماینس او پلس دا چې کوم نه بیا څه کوي دا چې کوم نه بیا اټریکشن کوي یو بل طرف ته چې کوم نه راکاږل کېږي څنګه چې د مغناطیسو مثال تاسو ته ما درکړو نو چې کله ډیفرنٹ چارجز په مغناطیس باندې که نه هغه بیا یو بل سره چې کوم نه دغه شان انښلي نو که دغه شان تاسو دې طرف ته خیال وکړئ نو په دې کې چې کوم ماینس چارج دی کوم نیگیټیو چارج دی هغه به کم طرف ته راځي هغه به چې کوم نه مونږ د پازیټیو طرف ته راځي अब د پازیټیو طرف ته زور کوي اټریکشن به کوي او چې کوم پکې پازیټیو چارجز دي پلس چارجز دي پکې هغه به چې کوم نه کم طرف ته زور کوي هغه به چې کوم نه د انوډ طرف ته زور کوي اټریکشن به چې کوم نه دې طرف ته کوي نو دې په ذریعہ باندې وګوره په دې کنټینر کې چې کوم چارجز او هغه چې کوم نه مونږه سپریټ کړ جدا مو کړ نو دې ټیکنیکس ته دې طریقې ته چې کوم نه څه ویل شي دې ته ویل شي الکتروفورسس نو الکتروفورسس کې چې کوم نه مونږه څه چل کوو په دې کې چې کوم نه مونږه د مالیکولو چارج چې کوم نه هغه جدا کوو نو دا شو مونږه شپږم نمبر ټیکنیکس الکتروفورسس اوس اووم نمبر چې کوم نه هغه مونږه د स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री او स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री کوم یو ټیکنیکس ته چې دا چې کوم نه مونږه په سیل بایولوژي کې استعمالو نو ګوره د स्पेक्ट्रो مطلب دی کنه روشنی لایټ स्पेक्ट्रो مطلب څه دی لایټ स्पेक्ट्रो
او د فوټري مطلب دی ماپنا یعنی ناپ کول. نو ګوره یوز ټو میجر د دې په ذریعه باندې چې کوم دی نو مونږ میجر کوو هاو مچ لایټ ابزرب بای ا سولوشن فایند د مومنټ اف سبسټانس چې څومره لایټ چې کوم دی نو مونږ څه یو سولوشن چې کوم دی ابزرب کوو نو د دې په ذریعه باندې چې کوم دی مونږ بیا مقدار د هغې سبسټانس چې کوم دی نو را معلومو. مطلب دا دی چې سپیکټروفوټومیټري چې کوم دی مونږ څه یو داسې تکنیک دی چې په دې کې مونږ د رڼا په ذریعې سره چې کوم دی نو یو څیز مقدار چې کوم دی نو معلومو. لکه ګوره که د وینې ټیسټ شو نو په وینه کې چې کوم دی نو ته هیموګلوبین ګوري یا پکې چې کوم دی نو آیرن وغیره ګوري نو هغې لپاره به چې کوم دی ته څه استعمالوې هغې لپاره به چې کوم دی ته سپیکټروفوټومیټر بول استعمالوې. سپیکټروفوټومیټر دا چې کوم دی نو مونږ څه یو ډیوایس دی یو انسټرومنټ دی یو اله ده چې دا مونږ د څه لپاره استعمالوو چې کله مونږ چې کوم دی د یو څیز مقدار چې کوم دی نو هغه را معلوموو د څه په ذریعې سره د رڼا په ذریعې سره. نو ګوره چې څومره یو څیز چې کوم دی نو رڼا جذب کړي د هغې نه به چې کوم دی مونږ ته پته لګي چې په دې کې چې کوم دی د دې څیز مقدار چې کوم دی نو هغه زیات دی. نو ساده مطلب یې دا دی د سپیکټروفوټومیټري مونږ د رڼا په ذریعې سره چې کوم دی د څیزونو مقدار چې کوم دی هغه مونږ معلوموو. ها نو دا شو مونږ څه اووم نمبر ټکنیک سپیکټروفوټومیټري چې د رڼا په ذریعې سره چې کوم دی نو مونږ د یو سبسټانس چې کوم دی نو مونږ مقدار معلوموو. ها بل مونږ دی مایکرو ډایسیکشن. اتم نمبر چې مونږ کوم ټکنیکس دی هغه مونږ دی مایکرو ډایسیکشن. اوس مایکرو ډایسیکشن چې کوم دی نو مونږ کوم یو ټکنیکس دی دا مونږ چې کوم دی استعمالو ټو ریموو ویری سمال پارټ اف د سیل انډر ا مایکروسکوپ. مطلب دا مونږ چې کله سیل سټډي کوو کنه نو مونږ د سیل هغه پارټ نه راکم ایسا هغه چې کوم دی مونږ کټ کو هغه مونږ ډایسیکټ کو د سره لپاره چې هغه مونږ په مایکروسکوپ باندې چې کوم دی سټډي کو. لکه فرض کاسې مثال در کوم دا مونږ د یو سیل دی نو دا چې ته په مایکروسکوپ باندې سټډي کوې نو څنګه به سټډي کوې د هغې لپاره به دا ته کټ کوې داسې به کټ کوې ډایسیکټ چې دا داسې کټ که داسې پستک غوندې د کټ که سلایډ په شان نو هغه به ته راوالې بیا به د مایکروسکوپ لاندې کېږدې او هغه به چې کوم دی ته سټډي دا مونږ چې کوم دی داسې ډایسیکټ کړ نو دې طریقې ته چې کوم دی څه ویل شي دې طریقې ته چې کوم دی ویل شي مایکرو ډایسیکشن. نو ساده مطلب یې دا دی که نه چې کله مونږ سټډي کوو د مایکروسکوپ لاندې نو هغه چې کوم دی نو مونږ داسې ډایسیکټ کوو. ها بل چې کوم دی نو هغه مونږ دی مایکرومیټري. اوس مایکرومیټري چې کوم دی دا کوم یو ټکنیک دی چې دا مونږ په سیل بایولوژي کې چې کوم دی استعمالوو مطلب د سیل سټډي لپاره استعمالوو. نو یوز دا مونږ استعمالوو ټو میجر د سایز اف د مایکروسکوپیک ابجیکټس چې داسې څیزونه چې هغه مونږ په مایکروسکوپ باندې سټډي کوو د هغې سایز را معلومولو دپاره چې کوم دی مونږ کوم ټکنیک استعمالوو هغې دپاره مونږ مایکرومیټر استعمالوو. لکه ګوره فرض که ته چې کوم دی نو یو سیل سټډي کوې په مایکروسکوپ باندې د هغې چې ته سایز معلومې هغه به ته کومې طریقې سره معلومې هغه به چې کوم دی ته مایکرومیټري طریقې سره چې کوم دی نو معلومې. نو دا شو مونږ هغه ټکنیک چې دا مونږ په سیل بایولوژي کې استعمالوو مطلب د سیل سټډي لپاره چې کوم دی نو استعمالوو. لومړنی چې کوم دی هغه مونږ پرون ډیټیل سره ویلو مایکروسکوپي او دا اته چې کوم دی دا مونږ نن ووي او دې ته چې کوم دی مونږه بایولوژیکل ټکنیکس چې کوم دی نو هم وایو. نو ګوره بس ساده مطلب ته دې دا دی که نه ګوره یو بېره درته بیا انډرسټینډینګ ګوره ساده مطلب دا دی چې ته سیل سټډي کوې نو هغې مختلفو حصو ته چې کوم دی پکار دا دی چې ته هغې له رنګ ورکړي. لکه مطلب دا دی که ته رایبوسوم ګورې که ته انډوپلازمیک ریټیکولم ګورې که ته لایسوسوم ګورې که ته چې کوم دی نیوکلیس وغیره ګورې نو تا له پکار دا دی چې ته هغې له چې کوم دی نو بیل بیل کلر ورکړي نو هله به چې کوم دی نو بیا ته چې کوم دی د هغې صحیح سټډي کولی شي. نو سټینډینګ مطلب کلر ورکول. بل مونږ دی سنټریفیوګیشن د دې په ذریعه باندې چې کوم دی نو مونږ د سیل مختلفې حصې چې کوم دی یو بل نه جدا کوو. فرض که ستا رایبوسوم پکار دی سیل ممبرین دی پکار دی سیل وال دی پکار دی نو هغه مونږ څه په ذریعې سره چې کوم دی جدا کوو هغه مونږ د سنټریفیوګیشن په ذریعې سره جدا کوو چې دې ته چې کوم دی نو سیل فرکشنیشن چې کوم دی نو هم ویل شي. بل مونږ دی څلورم نمبر کروماټوګرافي. نو تاسو ته ما وویل چې دې په ذریعه باندې مونږ څه کوو دې په ذریعه باندې چې کوم دی نو مونږ هغه مالیکیول چې کوم دی نو هغه جدا کوو. په کوم ټکنیکس کې په کروماټوګرافي کې. او دا شامل ټیشو کلچر نو د دې بس ساده مطلب دا دی چې ته چې کوم دی نو یو بوټی جوړې او آرټیفیشلي جوړې. لکه تاسو ته ما وویل چې تاسو سیل راواغسته او سیل ته چې څنګه په بوټي کې څنګه ماحول څنګه خوراکه څنګه اوبه څنګه هر څیز ورته میلاوېږي دغه شان څیز ورته چې کوم دی ته په لیبارټرۍ کې ورکې هغه شان انوایرمنټ ورته چې کوم دی ته هلته جوړ کړې هغه شان ماحول ورته ته هلته برابر کړې او هغه سیل چې کوم دی نو هلته کې ګروتینګ کوي نشونما کوي غټېږي او سیل ډیویژن بیا کوي او هغې نه چې کوم دی نو بیا مونږ ته بوټی جوړېږي. هغې ټکنیک ته مونږ څه هغې ته مونږ چې کوم دی ټیشو کلچر وایو. بل دی الکتروفورسس نه الکتروفورسس ټکنیک مونږ دې دپاره استعمالوو چې مالیکیول د پاس چې کوم چارج دی چې
هغه چې کوم دی مونږ جدا جدا کو. بل د سپیکټروفوټومیټري تاسو ته ما وویل چې نوم نه مونږ ته پته لګي. سپیکټرو مطلب لایټ او میټري مطلب ماپ نه. مطلب دا دی چې ته د رڼا په ذریعہ باندې چې کوم دی یو څیز مقدار معلومې. لکه فرض کړه چې کوم دی ګوري چې په دې سیل کې څومره کاربوهایډریټ دي، څومره پروټین دي، څومره کولیسټرول دي، څومره لیپیډ دي پکې. نو کوم ټیکنیکس په ذریعہ باندې چې کوم دی ته معلومې ته به چې کوم دی نو سپیکټروفوټومیټري په ذریعہ باندې معلومې. دا شان مایکرو ډایسیکشن چې کوم دی نو مونږ داسې ټیکنیکس دی چې کله ته یو څیز د مایکروسکوپ لاندې چې کوم دی سټډي کوې هغه به ته ډایسیکټ کوې، هغه به چې کوم دی ته داسې کټ کوې سلایډ په شان چې هغه ته د مایکروسکوپ لاندې کېږي او د هغې چې کوم دی نو صحیح طریقې سره سټډي وکړي. هغې ته مایکرو ډایسیکشن ویلی شي. او مایکرومیټري نو مایکرومیټري مونږ سره لپاره استعمالوو چې ته په مایکروسکوپ باندې چې کوم دی کوم ابجیکټس کوم څیز چې کوم دی سټډي کوې د هغې چې کوم دی نو سایز معلومو چې د هغې چې کوم دی نو سایز څومره دی. د هغې لپاره به ته کوم یو ټیکنیکس استعمالوې، هغې لپاره به چې کوم دی ته مایکرومیټري ټیکنیکس چې کوم دی نو استعمالوې. نو امید ساتم چې په ټیکنیکسو باندې به پوه شوي یئ. دا چې کوم دی مونږ سره اخرنی ټاپک د کوم چپټر د سیل سټرکچر اینڈ فنکشن. اصل کې چې مونږ لا کوم چپټر سٹارټ کړو سیل سټرکچر اینڈ فنکشن نو په دې کې چې کوم دی مونږ صرف سیل تیوري ویلې وه او بیا ورپسې چې کوم دی دا ټیکنیکس و نو مونږ دا ټیکنیکس پرېښودل ځکه چې مونږ اول په کار دا و چې مونږ په سیل باندې ځان پوهېږو. اول چې کوم دی مونږ سیل سټډي کو نو مونږ دا ټیکنیکس پرېښودل او مونږ چې کوم دی ډایرکټ سیل وال، سیل ممبرین، سیل ارګنیلیز ته چې کوم دی لړو او هغه مو چې کوم دی ډیټیل سره ووایي. نو اول مونږ په سیل باندې ځان پوه کړو چې په سیل کې دننه څه څه دي او هغې څیزونو چې کوم دی څه څه کار دی او هغه څیزونه پکې چې کوم دی نو څنګه پیدا کېږي. چې په سیل باندې مو ځان پوه کړو نو اوس اخره کې مو ټیکنیکس هم ورسره ووایي چې دا سیل چې کوم دی نو مونږ په کومو طریقو سره چې کوم دی مونږ سټډي کولی شو، د دې مطالعه چې کوم دی نو مونږ څنګه کولی شو. نو دا مونږ څه اخرنی ټاپک د دې چپټر انشاءالله ورپسې به چې کوم دی نیکسټ چپټر سټارټ کوو بایولوجیکل مالیکیول. بایولوجیکل مالیکیولز ورپسې نیکسټ چپټر چې کوم دی نو زمونږ دا دی نو انشاءالله دا به ورپسې شروع کوو. آی پورې مونږ له اجازت راکوئ. وما علینا الا البلاغ. جزاکم الله خیر و احسن الجزا.